السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله به یئ. زمونږ د کلي نه جمعې په ورځ نه او بله ورځ د جمعرات په ورځ باندې زمونږ د کلیوال تلو بونیر ته. په بونیر کې چې کوم متاثره شوي کلي دي د سیلاب د وجې نه، نو هغوی دې دپاره تلو چې په دې کلي کې معلومات وکړي چې په دې کلي کې د څه څه ضرورت دی او هلته څه کول پکار دي. چونکې زمونږ کلیوال لاړه، دا یو ښه اقدام و. بس هغو لاړه صرف چې هلته هغوی چېرې د خدمت، خو لکه زمونږ د لاسو څه نه و، خدمت ټول د ایکسپیټر و. بار کې هغو بیا د هغه ځایګو د هغه علاقو نشاندهي وکړه چې کوم هلته لا څوک نه دي رسېدل او هلته ضرورت سیوا دی. نو هغو نن واپسې وکړه، بېرته راغله. پرون نابل په مې راغلو او صرف دوه ورځې تېرې کړې وې، ته بیا راغله. نن ماښام انشاءالله د خیر زموږ په هغې میټینګ دی. هغه مونږ ته نن د هغه علاقې د هغه ځایګي ټولې خبرې مخې ته کېدي چې هلته د کم څه ضرورت دی، هلته د روپو څونه ضرورت دی، هلته د نپرۍ څونه ضرورت دی، هلته د ګینټي بیلچې څومره ضرورت دی، هلته د راشن څونه ضرورت دی. آیا په دې وخت کې هغه خلک کم کارونه کول غواړي چې هغه مونږ هلته وکړو. نو هغو د خیره څخه به راغلي او زموږ به انشاءالله د خیر څخه ماښام میټینګ وي په دغې حواله سره چې مونږ هلته څه چل وکړو، څنګه لاړ شو، څه ترتیب وکړو او څه کول پکار دي. هغه مونږ ته خبرې مخې ته کېدي د خیره سره، او بیا به انشاءالله د خیره څخه په هغه حواله څه چې کوم څه ضرورت وو، کوم څه وو، که راشن وو، که روپۍ وي، که د هغې سره ګینټي بیلچه ټرالۍ وغیره کوم سامانونه چې وو، نو هغه به انشاءالله مونږ د خیر ځان سره وړو او هلته به خدمت دپاره ځو. نو انشاءالله زه خو بیخي تیار یم، بلکل ریډي یم. که سل کارونه مې دي بیا یم پرېږدم، خو ځم، ځکه چې دا حالات نن په هغو دي، نو سبا دا حالات په موږ هم راتلی شي. تاسو کتلی شئ چې ورېځې اوړي راوړي، نو انسان ډېر کمزوری څیز دی، انسان هېڅ څیز نه دی. بس بل د الله د عذابونو مقابله نه کېږي. بس موږ به هغه په هغې موږ مغفرت کوو، دعاګانې به غواړو. نو انشاءالله زموږ نن ماښام د خیر څخه میټینګ وشو. انشاءالله د خیر څخه بیا به هغې نه پس تاسو خبر کړم چې په هغې کې موږ صالح عمل جوړ کړو او سم وکړه. په هغې به انشاءالله خیر څخه تاسو بیا خبر کړو. نو که ژوند زندګي وه انشاءالله نو زموږ به د خیر سبا روانګي. بونیر ته به ځو، بونیر کې بېشوڼۍ ده، بېشوڼۍ بیا اخوا کم کلي دي او هلته څونه ضرورت دي. موږ به هغه کم ګران کلي چې دي، چې کم ځای ته چا رسۍ نه رسو، نو انشاءالله العزیز موږ به د خیر څخه هغه کلي ته ځان رسوو او موږ تاسو ته ښیو چې دا کم کلي دي چې دلته د اوسه پورې لا څوک نه دي راغل او چا د تلو کوشش هم نه دی کړی. ډېر کم خلک به تلي، خو ډېر خلک نه دي تلل. نو موږ به انشاءالله د خیره څخه هماغه کلي ته ځان رسوو. هلته چې څونه ضرورت دي انشاءالله موږ به کوشش کوو د خیر څخه پوره کړو. نو تاسو موږ دعاګانې کوئ. او که تاسو کې داسې ډېر ملګري به دي چې به نه تل، موږ د دیر د علاقې نه بیا د بارون کلي نه انشاءالله د خیر زموږ روانګي کېږي. موږ چې څه وخت وتو انشاءالله او د خیر څخه د کلي نه وتو، نو انشاءالله هغه ویډیو او چې د خیر څخه هلته رسېدو چې څونه څه هغه به انشاءالله موږ تاسو په سکرین ښیو چې هلته موږ څه کوله، څه کارونه هم کوله، څومره محنت موږ کوو. انشاءالله به موږ تاسو ته خیر سره ښیو. خو ستاسو نه یو درخواست کوم چې که تاسو کې هم داسې ملګري یئ او هغه تر دې حده پورې نه یې تلي او د تلو کوشش کوئ، نو هغه مهرباني وکړئ ځان تیار کړئ او هلته لاړ شئ. دا ورځې دي، په دې ورځو کې هر څه کېږي، نو موږ ټول له پکار دي چې موږ لاړ شو. دا مه کوئ چې تاسو لاړ شئ هلته بس تش په سپینه کپړه کې لاړ شئ او ټیک ټاک دپاره ویډیو وکړئ، یا د یوټیوب دپاره ویډیو وکړئ، یا د فیسبوک دپاره ویډیو وکړئ او هلته ځان تکلیف ورکوئ او خلکو هم تکلیف ورکوئ. ځکه چې هلته خټې ډېرې زیاتې سیوا دي، بهتر څه خټې دي، انتهایي خټې دي، تله راتله پکې ډېر زیات ګران دي. چې دومره تکلیف کوئ او دومره تاسو هلته ځئ، نو بیا موږ او تاسو له پکار دي چې موږ هلته ښه بھرپور محنت وکړو، ښه بھرپور خدمت وکړو چې څونه زموږ نه کېدی شي او موږ هلته خدمت وکړو. نو بل عرض دا دی چې د هغوی دپاره زنانه، زموږ د علاقې زنانې چې کومې دي په کیفي کېږي چې څونه زنانې دي، نو هغو له پکار دي چې د هغوی دپاره دعاګانې وغواړي، د هغوی دپاره نفلونه وکړي. دا به یو ډېر ښایسته دروند کار وي. نو انشاءالله چې سبا څخه موږ تلو، نو موږ به تاسو ته هر څه ښیو
او هلته یقیني ډېر کلي دي او وایي چې د سړی هلته کتی هم نه شي. حالات داسې بدتر شوي دي چې د کتو هم نه دي، بیماریانې سوا شوي دي. هلته خلک نفسیاتي بیمار شوي دي او نفسیاتي بیماري دا ډېر خطرناک څیز دی. هلته خلک نفسیاتي بیمار شوي دي، نو هغوی دپاره دعاګانې کول پکار دي چې الله تعالی د دغې نفسیاتي بیمارۍ نه هغو راوباسي، ځکه چې د خلکو پوره کوړمې نشتې. ظاهره خبره ده چې د هغو په ککرو په مغزو به څه تېرېږي. نو موږ او تاسو سوچ فکر کول پکار دي، د هغو خلکو دپاره دعا کول پکار دي. هلته چې کوم د میډیسن کوم ضرورت دی انشاءالله ډېر خلک هلته پراته دي، خدمتونه کوي، لګیا دي. خو چې څوک نه وي تل، کېدای شي هلته هغه شته خلک ستړي شوي. یاره انسان دې ستړی کېږي، نو موږ له پکار چې دغه بدل کړو او نور نوي خلک هلته لاړ شو او نوي کسان به هلته موږ هغه دسته چې موږ نوي لاړ شو نو تازه به یو کار به کولی شو. بیا به فرض دغه ملګري ستړي شي، بیا بله دسته لاړه شي، بیا بله دسته لاړه شي، نو په دې طریقې سره به څوک بور کېږي هم نه او هلته خلک کار هم په مینه محبت سره کولی شي. نو انشاءالله العزیز تاسو دعاګانې کوئ چې د خیر څه الله مالته په خیر څه ورسوي. او ما تاسو ته درخواست په دویم پیر بیا هم کوم که څوک ملګري نه تل او اوسه پورې په کورونو کې ناستي او صرف زما په شانتي ویډیوګانې ګورئ، دې نه بس اوه کوئ، نو دا یوازې مزه نه کوي. تاسو موږ له پکار دي چې هلته لاړ شو. څومره ملګري چې دي په KPK کې دي، که په دیر بالا کې دي، که په دیر کې دي، که په چترال کې دي، چې څومره ملګري دي نو پکار چې موږ ټول لاړ شو او هلته د زړه د اخلاصه خدمت وکړو. که زما دا ویډیو تاسو خوښ شوي نو دا ورسره لایک کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ. ستاسو سپورټ زموږ دپاره انتهایي ضروري دی، چې ستاسو سپورټ نه وي موږ هېڅ نشو کولی. لہذا دا ویډیو مې ښه شوه نو بیا په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې موږ ته هم سکون میلاو شي. واقعي یاره موږ له خلک سپورټ راکوي. الله هم خوشحاله کړه، الله هم تل آباد